ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن یو زبردست او بې مثاله وظیفه ده. هر دې وظیفې مثال نه میلاویږي. یو نه مثال شته دی د یا صمد وظیفه د محترمو د الله جل شانه نوم دی. د دې معنی د بې نیازه. الله جل شانه بې نیازه دی، د چا حاجت پوره کوي، د چا نه پوره کوي، لیکن دې وظیفې سره به د هر انسان حاجت الله جل شانه پوره کوي. ځکه دا یو داسې پاورفل او بهترینه وظیفه ده د الله جل شانه نوم دی چې دې سره الله جل شانه د هر انسان حاجت پوره کوي. او بے فنا محبت کوونکی رب دی، او د هغه رب چې کوم انسان دا وظیفه وکړي د الله جل شانه د وظیفه او د مشکل اسانوي، او صرف 134 مرتبه دی، یعنی 134 مرتبه 134 مرتبه دا وظیفه تاسو کوئ. خو طریقه یې لږه مختلفه ده محترمو. د یا صمد محترمو دا بې مثال وظیفه ده، بهترینه ده. همیشه دپاره به الله تعالی د مخلوق نه ورته بې نیازه کي او مشکلات په دې اسان کي، او داسې آثار به د باندې ښکاره شي محترمو، دنیوي او اخروي، چې چرته به هم چاته به ستا حاجت پیدا نشي. دشمن باندې به الله تعالی فتح درکوي. د هر قسم بیمارو، اکسیډنټو، فالج وغیره دې څیزونو الله تعالی حفاظت کوي. نو وظیفه بهترینه ده، انشاءالله اسانه هم ده. را سره یې پوره واورئ او انشاءالله عمل پې وکړو، په خپل ژوند کې راولو. الله جل شانه ډیر بهترین ذات دی. د هغه نومونه، د رب نومونه ډیر زیات طاقتور دي او ډیر تاثیر پکې الله جل شانه په خپل نومونو کې ږدلی دی. لہذا چې مو تاسو یې خامخا د خپلو حاجاتو دپاره وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو، نو خویندو، هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند تیروي، الله تعالی مو خوشحاله او آباد، کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه پوره که. هغه تور سره زنانه چې ډیر په مینه محبت سره زموږ ویډیوګانې ګوري، الله جل شانه دې ورته تمام حاجتونه پوره کړي. نکاحګانې دې ول الله جل شانه کې، محبتونه دې ورته الله تعالی خپل حاصل کړي. هغه زما وروڼه نوجوانان او هغه پریشان خلک الله تعالی د هغوی پریشانۍ ختم کړي. محترمو، پرون د جمعې ورځ وه او د یقین په الله وکړه چې زه به تاسو ته دروغ نه وایم، قسم په الله جل شانه فذات چې پرون د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر مې د دعا کړې ده د بیان نفس، الله تعالی به ضرور قبلوي، ځکه بهترین وخت دی. او ما وی چې دوی ته خامخا دعا وغواړم، نو دعا مې درته خامخا کړې ده او الله تعالی به قبلوي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه ډیره بهترینه او انتهایی مؤثره او د کمال وظیفه ده. وظیفه ده د محترم مسلمانانو. ګوره د دې 2-3 طریقې دي، دا ځان سره نوٹ کړئ. صحیح شوه؟ یا صمدو صحیح شوه که نه؟ لومبنۍ طریقه یې دا ده چې کم انسان یا صمد نوم د دې ورد همیشه کوي که نه، کو 200 پیرې کوي، کو 300 کوي، کو 400، هر څونه چې کوي په اوداسه کې کوي، نو مخلوق نه به دی الله جل شانه بې نیازه کي او مشکلات په الله جل شانه د انسان اسان کي. لومبنۍ فایده یې دا ده. دویمه فایده دا ده چې هر فرض مونږ نفس 134 مرتبه 134 مرتبه دا یا صمد وظیفه کوي، نو په ده باندې به د الله جل شانه چې کم دی د صفت کې، یعنی د نوم کې کم صفت دی بې نیازي، الله جل شانه به د انسان راولي. دا انسان به چرته هم غریب نشي، دا انسان به وږی نشي، د ده باندې به سمدني ظاهر شي او دی به نورو خلکو له ورکړه کوي. نو انشاءالله دا یې دویمه فایده شوه. دریمه فایده دا د محترم مسلمانانو څوک چې روزانه 1000 پیرې یا صمد د دې ورد کوي، نو دشمنان چې څومره هم د دې که نه، کو په رشته کې دشمنان دي، کو په محبت کې دشمنان دي،
یا دغه رنګې په کاروبار کې دي یا دغه رنګې بهر وطنونو کې مسافر دي د هغوی دي، نو الله تعالی په دغه دشمن، په دغه قرضدارو، په دغه محبت کې رکاوټ کوونکو په دې خلکو به الله تعالی تاسو ته فتح درکړي او تاسو به کامیاب شئ. څلورمه فایده د محترم مسلمانانو څوک چې یا صمد وظیفه په کثرت سره کوي، یعنې ډېره ډېره کوي، نو الله جل شانه به دا انسان د فالج نه، د لقوې نه او دغه رنګې د اکسیډنټ وغیره نه به د الله جل شانه د انسان حفاظت کوي. دله به الله جل شانه د دې څیزونو نه الله تعالی امن ورکوي. نو وظیفه اسانه هم ده او د رب ده، او هغه رب چې هغه بې نیازه رب دی، نو هغه رب به انشاءالله زموږ ستاسو حاجتونه پوره کوي. نو دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کوئ، 140 مرتبه د هر فرض مونږ نفس وای. کو ډېر مشکلات لرئ په اوداسه کې بیا وای، او کو بیا وای چې په دشمن د فتح نصیب شي نو 1000 فیرې روزانه وای. دغه رنګې کو څوک ختم کوي چې زمونږ دا مشکل دی او دا اسان شي، نو هغه د 1,50,000 فیرې یا صمدو یا صمدو یا صمدو د دې وظیفه دی وکړي. او دا د یو څه چې تصور کړي چې الله ته بې نیازه ذات ته صمد ذات الله زما د مشکل او حاجت ته اسان کړي. انشاءالله هغه به ضرور رب العالمین اسانوي او تاسو ته به انشاءالله فتح درکوي په هر محاذ باندې، په هره ګړۍ کې، په هر مشکل کې. انشاءالله وظیفې به نه پرېږدو، وظیفې به کوو، ثواب به هم ثواب میلاویږي، حاجت به هم حاجت پوره کیږي. که په دې وړه دنیا کې زموږ ستا حاجت پوره نشو، نو انشاءالله دا وظیفې به الله تعالی زمونږ دپاره د آخرت کې انشاءالله یو ذخیره ګرځوي د ثواب او د اجر او دغه رنګې د عذابونو نه د بچ کېدو به الله تعالی زموږ ستاسو دپاره یو بهترین نظریه ګرځوي. دغه رنګې انشاءالله ګناهونه هم پرېږدو. انشاءالله خپل ځان کوم چې اصلي مقصود زمونږ زندګي ده، د جنت زندګي ده، هغې دپاره هم ځان تیار ساتو، هغې دپاره هم کوششونه کوو. یوازې دنیا نه ده چې صرف دنیا دپاره مونږ وظایف کوو، بلکې ځان له د آخرت دپاره هم ګټه کوئ. او ځکه چې هغه زندګي ډېره ده، دا زندګي لږه ده، نو همیشه دپاره خلک د ډېر زندګۍ دپاره ځان له توخه جمع کوي. مونږ قامقل شوي یو ځکه چې مونږ د آخرت په ځای د دنیا دپاره توخه جمع کوو. لہذا د دنیا زندگی لږه ده، نو آخرت دپاره توخه ډېره جمع کول پکار دی، ډېره هغه سرمایه ځان سره ږدل پکار. ځکه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به یو انسان راوستل شي، یعنی صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت غریب انسان پیژنئ؟ صحابه عرض کړي یا رسول الله غریب هغه دی چې مال سره نه کور سره نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل نه، زما د امت غریب ترین انسان به هغه وي د قیامت په ورځ چې هغه به دومره نیکو سره راشي، کو هغه نیکۍ په چېرته په غر کې ښودلی شي، هغه غر به د هغې د وجې نه هغه په ځمکه کې ننوځي. لیکن د چا به یې غیبت کړي، په چا پسې به یې کنځلي کړي، چا له به یې زړه خفه کړی، چا سره به یې رشته کټ کړي، نور ګناهونه به یې داسې کړي وي، دروغ به یې ویلي وي. لهذا دا نیکۍ به نورو خلکو ته ورکړی شي، د هغوی ګناهونه د په سر باندې